کم شي سره مینه محبتي داغي اوریدل خوان ور کوي داغي په مجلس کې کېناستل خوان ور کوي اغزه تزان رسول خوان ور کوي او چې د چا نفرتي نو هغه وای چې څومره لري ته نه لاړم نو دومره بخیمه الله دې زمنګ په زړونو کې د قران عظیم مینا او محبت پیدا کړي دا د ایمان کامل نه خدا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمای اے خلقو کچر تستا سزړونه پاک شول دا بد الله د کتاب نه کلم ماړ نشي زلکه تیار ده کنه الله دې دا تیار زمنګ د زړونو نه ختمه کړي کچر تستا سزړونه صفا شول ستر شول دا بد الله د کتاب نه کلم ماړ نشي حضرت عثمان بویل مال حیا رازی الله الله چې داسې یو ورځ په ما باندې تیر شي چې زه په آی کې قرآن ته ونه ګورم هغه ویل په دې سترګو باندې منګه سکو چې موږ په قرآن ته ونه ګورو شرم به ورته حیا به ورتلا چې قرآن به نه لیدا مسلمانانو موږ ته په قرآن کې ناستو باندې شرم راځي څومره لوی افسوس دی داسې زمانه ته پاتې شو داسې دور ته پاتې شو الله الله یو کس خبره کولا و یو ظلم په جماعت کې اذان وکم اذان مې وکم وې تر مشرور مې راغې زد پیزار زه تر رسیدلې ما د پیزار په ځای کې را لاندې کړم دومره اوالم چې د حد نه سیوای اوالم وې ته من شرمې چې ته په جماعت کې اذانونه کې پښتون بدا شرم غنه چې پښتون واغه اذان کول پښتون واغه چې د قرآن راغستل د انګريز دومره کار کړو خا اذان دا به چې ته د سپکو خلکو کار غنه نعوذ بالله قرآن دا به چې ته د سپکو خلکو کار غنه حالان کې د دین بلوي نعمت نشتا رسول الله فرمایي چې چا وکالا مسلسل اذانو کا د پاره بعد جهنم د اور نه او د منافقت نه مکمل براءت نامونه کې الیکل شي پوښوي کنه وکاله ځان دی وک مکمل بری شو د جهنم د ورنه المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه کله چې د قیامت راځي الله الله هغه خلک چې هغه په دنیا کې اذانونه کړو دغه خلک به د قیامت پر اس کا غړې را رواني ټول خلک بکته کته ګوري مړې سترګې به نیولې دا خلک به اوچت ګوري او د جنت رواني خدای نه خلق دومره راولې چې اذان او پښتون پوښوي کنه دین سره بالکل د خلکو نه لګي کړي الله دې موږ په دین باندې مین کی د دین محبت دې الله پاک زموږ په زړه کې پیدا کی رسول الله سلام فرمایي چې کله یو مؤذن اذان کوي د اذان چې څومره پوری لريزي چې څه شي اوري نو هغه به د قیامت پر از د پاره شهادت کوي ګټه اوري نو هغه شهادت کوي لوټه اوري هغه شهادت کوي ونه اوري هغه شهادت کوي انسان اوري هغه به شهادت کوي چې پیره اوري هغه به شهادت کوي لیکن دا به خلک ویل چې مړ پښتون سره بل اذان کوي پښتون سره به قرآن تکي پوښوي کنه الله دې موږ په دین باندې مین کی سمره خوان کوي قسم دې چې د دین نه لوی پښتو بل نشتا لوی غیرت بل نشتا لوی غیرت دا دې چې یو سړی الله خپل کتاب تکي نه قرآن خو منګه ته پښتو خي قرآن خو منګه ته غیرت خي خو ګوره غیرت دو قسمه توجه کوي یو غیرت چې د هغه د جاهلیت غیرت ده چې د ګناه په کار یو سړی ټینګ ولاړ دی او هغه وایي زما خورې څوک د دین واړی یو د دین غیرت دی چې سړی د دین په کار باندې ولاړ دی کلک قائم دی او دی وایي چې تر مرګه پورې به دا زما کاري زه د دې پرېښودو والا نه یم الله دې زموږ په زړونو کې د دین غیرت پیدا کړي قسم دے کہ اللہ نہ بل غیرتی سو کی خواہ بخاری شریف کے راضی لا شخص اغیر من اللہ نشتے اسی او شخص یا شخص پمانا دا احد علماء ہوئی نشتے اسی او تن چی اغا دا اللہ نا دیر غیرتی اللہ خو دیر غیرتی دے دے غیرت دا وجن خو اللہ طول فوائش و محرمات اغا پہ انسان بانے بن کری دی اللہ اے پختونا چی تزان تا غیرتی وائے
الله ستانه ډیر غیرتی دی. الله وی د غیرت تقاضا دا د چستا خزه بکور کې دنه اوسېږي پردی کې بدن نه اوسېږي. نن پښتون چې دی هغه په دې خبره پروا هم نه لري. پوه شوې ښځې ټوله بار ګرځي ستر ختم پرده ختمه. شراب الله حرام کړی دی ځکه چې دی کې د انسان غیرت تار پتار کیږي د انسان شخصیت تار پتار کیږي. غلا بده کوي بیا ظلم بده کوي دوکه بده کوي مړی بده کوي. د شرابو د وجنا عقل د انسان ختميږي حیثیت د انسان ختميږي دارنګي د انسان قدر او مقام ختميږي. قرطبی لیکلی دی هاي هاي امام قرطبی لیکلی دی یو سړی چې دینو شراب سکلیو په نشه کې او د ځان نه خبر نه پروت دی او دغه شان ګندګي پرتاوه غول پراتو امتیاز پرتی وي پای کې خپل لاس کا کړ کړلو په مخ باندې راخکل په ځان نه پوهېده وای اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. دا 10 دعاګانې په ویلا او دا غولې په مخ راخکل. انسان عزت ختم شو کنه شو. یو شرابي هغه شراب سکلیو او په خپل لور باندې چونډې لګولې په ځان باندې نه پوهېده. کله چې ورته چا ووی چې دا خو تا داسې کار کړو حمال چې هغه وله شراب راوړي نه ده وله د خپلو پیسو نه سیوا پیسې ورکړې وی واخله. پوه شوې که نه چا ورته ویل چې دا داسې چل کړی دی دا څومره د بېعزتۍ خبره ده. هغه سړی پوه شو وی فلا والله اشربها صحیحا ولا ادعو لها ابدا ندیما. اوږده اشعار قرطبي بیا لیکلي قسم مې دې په خدای چې د نن نه بعد به شراب نسکما نن نه بعد به زه ملګري ته دا دعوت نه ورکوم چې راځه شراب وڅښه واقعي چې دی خو زما عزت تباه کا. دا خو ځکه الله حرام کړی دي. زنا یې حرامه کړې ده غلا یې حرامه کړې ده ځکه چې دې سره د انسان عزت ختمیږي دې سره د انسان مقام او مرتبه ختمیږي. قسم دې چې موږ ته زموږ دین غیرت ښیي. پوه شوې که نه دین کې غیرت دی. دا خو جدا خبره ده چې موږ ته د بېغیرتوب خبرې د غیرت ښکاري او د غیرت خبرې راته د بېغیرتوب ښکاري. بهرحال خبره اوږده کېږي. لویه د کمال خبره دا ده چې الله دې زموږ د زړه مینه د قرآن سره پیدا کړي. ګوره توجه ما طرف ته وکړئ چې د چا مینه د قرآن سره وي د هغه به د قرآن والو سره بېشکه مینه وي ځکه چې د قرآن د مینې د وجې نه به د قرآن والا سره مینه کوي. ولې چې د قرآن د وجې نه ته د قرآن د کڅوړې سره مینه کوې ته د قرآن د کانټۍ سره مینه کوې ته د قرآن عظیم د ریل سره مینه کوې ته چې دی نو د قرآن عظیم د کاغذ او د پاڼې سره مینه کوې نو چې د چا زړه کې دا قرآن پروت دی هغه سره مینه کول پکار دي. د دې وجې نه علماو لیکلي دي چې النظر الى وجه العالم د عالم مخ ته کتل چې دی دا هم یو عبادت دی په دې هم انسان ته ثواب میلاویږي. په دې بنیاد ورته ګوره چې یا الله تا د ده په سینه کې قرآن اچولی دی